القدر په شپه باندې زما عزت مندو فرشتي راشي د جبريل عليه السلام سره او په لارو کوڅو کې ودرېږي او جبريل عليه السلام فرشتو ته وایي خوري شه په لارو کوڅو کې او په دې کورونو باندې ورپره شي او د نبی عليه السلام هر یو امتی چې دعا کوي داغه په دعاګانو باندې امين وایي. ابن ابي حاتم رحمه الله یو شان نزول د سوره قدر دا ذکر کړی دی چې بني اسرائیل کې یو کس یو عابدو هغه زر میاشتې د الله رب العالمین عبادت کړو زر میاشتې او داسې عبادت کړو چې د شپې به ټول شپه عبادت کوو د ورځ چې کله به ورځ شوه نو د الله رب العالمین په لار کې به په جهاد به یې کوو په جهاد کې به مشغوله شو. نو صحابه کرامو په دې باندې تعجب وکړو چې ګوره دومره غټ عبادت زر میاشتې چې د سره په هغې کې د الله رب العالمین نافرماني نه ده کړې. سوره قدر نازل شو چې یو شپه مې دله درکړه نبي علیه السلام امت ته وایي ته په دې کې دا یو شپه د الله رب العالمین د رضا لپاره عبادت وکړه الله رب العالمین به تعالی د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر اجر او ثواب درکړي. سلپاس اتیا کالونه د دې سیوا اجر. او بل قول پکې دا دی چې بني اسرائیلو کې یو کسو هغه زر کاله د الله رب العالمین په لار کې زر میاشتې د الله رب العالمین په لار کې جهاد کړو چې په دې زر میاشتو کې هغه خپل وسله د سره خو دی مسلسل د الله رب العالمین په لار کې په جهاد کې. صحابه کرام تعجب وکړو سوره قدر الله رب العالمین نازل چې دا داسې چې دا یو شپه د الله رب العالمین په درګاه کې رون کړل عبادت دې پکې وکړو نو ته څه لکه زر میاشتو نه زیات چې تا د الله رب العالمین په لار کې جهاد کړی د دې اجر الله رب العالمین تاسو ورکړي. او ابن ابي حاتم رحمه الله یو بل روایت هغه نه دا هم نقل شوی دی چې نبی علیہ السلام د بني اسرائیل د څلورو کسانو تذکره وکړه. حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام د دوی تذکره وکړه چې دوی اتیا کاله د الله رب العالمین داسې عبادت کړو چې یو ذره د الله رب العالمین د حکم نافرمانی نه وکړي. یو ذره اتیا کاله مسلسل الله رب العالمین عبادت کړو. نو صحابه کرام په دې باندې په تعجب کې شول چې ګوره دا خو ډېره زندګي او ډېر عمرونه او کاش چې زموږ عمرونه غټ وی مونږ به هم داسې غټ عبادتونه کړو. سوره قدر الله رب العالمین نازل کو چې د نبی علیہ السلام امته په تاسو باندې مې خصوصي فضل له خصوصي کرم نه یو شپه مې درکړه په دې کې د الله رب العالمین عبادت وکړه د الله رب العالمین د رضا لپاره الله رب العالمین بستا د اتیا او کالونه د زرو میاشتو د عبادت اجر او ثواب سیوا. او حدیث مبارک نبی علیہ السلام فرمایي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې رمضان المبارک پشپه کې په ليلة القدر کې قیام وکړ الله رب العالمین به د مخکینو ټول ګناهونه معاف کړي واړه ټول ګناهونه به الله رب العالمین معاف کړي. او د ليلة القدر پشپه باندې زما عزت مندو فرشتي راشي د جبريل عليه السلام سره او په لارو کوڅو کې ودرېږي او جبريل عليه السلام فرشتو ته وایي خوري شه په لارو کوڅو کې او په دې کورونو باندې ورپره شي او د نبی عليه السلام هر یو امتی چې دعا کوي داغه په دعاګانو باندې امين وایي. نو الله رب العالمین دنیوي اسمان دراشي زمانه سو غوښتو والشته چې داغه زمانه وغواړي او زه داغه حاجت پوره کړم. څوک طلبګار دی توبه شته چې زمانه بخنه وغواړي او زه هغه چې کوم نه داغه بخنه وکم. الله رب العالمین برای راست اعلانات کوي زمایو. نو دا ګوره ډیر مبارکه او ډیر منوره شپه د ليله القدر. معتکف ته الله رب العالمین کا بدی باندې اعتکاف عبادت وکي او کوونه کی تعالی د ليله القدر دا شپه اجر او ثواب درکړي. نو چې ردی د خیر نه مونږ تاسو محروم نشو زما عزت مند خاص کر اعتکاف والا. او نبی علیہ السلام فرمای چې د دې د خیر نه محروم کیږي مگر هغه سړی چې هغه ظلم محروم وي.